بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مصنف رحمت الله علیه دا وجه شیبه په اعتبار سره دریم تقسیم کوو وی چې دا وجه شیبه د وجه شیبه په اعتبار سره تشبیه په دوه قسمه ده. یو ته قریب مبتذل ویل کېږي او یو ته بعید غریب ویل کېږي. قریب مبتذل به هغه ته وی چې په ځین ته ډایرک راځي تفصیل مفصل ته بغړې ځای ضرورت نه وي لکه جا ظاهر وي او یا په کې تفصیل به پکې نه یا په کې تفصیل وي خو تفصیل به پکې کم وي او دا قرب مناسبت د وجنه یا د متکرر علی الاسکرو د وجنه هیګه تفصیل خیال پکې ساتل شوی نه او دویم ملو چې دا تشبیه وکړه غریب وي بعید وي غریب بعید امانه چې هغه لکه ډایرک بغیر د نظر او فکر نه بغیر د فکر نه په هغه بس ذهن کې نه راځي نو مشابهه او مشابهه ته ذهن نه دي او دا ولې چې د ظاهر بنې نو وجه سره چې یو به تفصیل ډیر وي یا هغه ناشنا وي ناشناواله ویل دي ته وجه نه چې مشابهه به په منځ کې به بہت مناسبت وي یا هغه مرکب خیالي وي یا به وهمي وي یا به مرکب عقلي وي او یا به پکې دا په حسبانه به متکرر کېدل بل دي کم وي پوښو به باندې لکه والشمس کلمه ادفی کوي راشل بیا دا ویلو کنه چې لکه مراد تفصیل نه ده چې بریګ دي اوصاف ته کتل کېږي نو کله به ټول اوصاف ته کتل کېږي شي کله به باز ته نه کتل شي کله به باز ته کتل شي باز ته باندې کتل شي نو چې کوم ته پکې نه کتل پکې نه ذکر کړه خو چې باز ته ذکر کتل شي او باز نه ذکر کتل شي نو حمل دردینیا کأن سنانه سنا لهب فيه سنا لهبا لم يتصل بدخان نو دا د غشي تشبیه ور کړی دا د اور د لمبې سره خو په لون کې یو شان دی په شکل کې یو شان دی خو په دوخان کې وسره یو شان دی او یا چې ټول به خیال ساتل شوی لکه دغه ته تشبیه چې ور کړی دا ثریا دستور دغه سره د عنقود ملاعی سره وزدي نه بعد خبره کوي وې د تشبیه د قسمونه چې دي قریب مبتذل او بعید غریب نو بدی کې بلیغه تشبیه چې دا چې بای کې بلاغت سیوا ده نو دا په تشبیه بعید کې ده زګه په تشبیه بعید کې جنن دا تفصیل پکې سیوا ده غرابت پکې سیوا ده او یو څه چې هغه ته په نشداوالي سره ته په تاب سره میلاو شي ته په کوشش سره میلاو شي ناغیر انسان سره قدر ډیر زیات وي لذیذ دی وي نو الکه مخه خدمات ته کتابو شروع ویلو چې غرابت جنن دا مخل بالمساعت ته او دلته چې کله به غرابت راشي نو په تشبیه بلیغ به نو دلته غرابت هغه عام غرابت نه نه بلکې دلته دا غرابت د ریل معنا د لطیف والد وجه نه د دقت د معنا د دقت د وجه نه یا دا چې دا مرتب دی په بل باندې د دې بنیاد دی په بل باندې نو چې کله به دې خبرو خیال وساتل چې دا غرابت چې نن د بي سي وي الګه پوښتنه د یو خبرو کې به مخکې والتشبيه البليغ ما كان من هذا الضرب او تشبيه چې بلیغ وي کنه نه بل دې قسم نوي د کم قسم نه اي من البعيد الغريب دون القريب المبتذل نه قریب مبتذل منی یعنی په قریب مبتذل او په بعید غریب کې به تشبيه بلیغ جنن دابا بعید غریب به ولي لغرابته د وجه د غرابت اي لكون هذا الذر غريبا غير مبتذل زکه دا قسم چې دا غریب دی ناشنا دی مبتذل نه هر چا ته پته نه لګی دی او ولان نيل الشيء بعد طلبه الذو او يوسيز حاصل دل رسد طلب د نه دا ډیر زیات لذیذ وموقعه في النفس الالتف او واقع کېدل لري په نفس کې دا التف ډیر زیات لطیف وانما يكون البعيد الغريب بليغا حسنا واذا بعيد غريب وبليغ حسن على ګرځي اذا كان سببه لطف المعنى چې کله سبب لري سوي د معنی هغه باریکواله د معنی هغه دقت او لطافت مقصود وي او ترتیب بعض المعاني على البعض یا مرتب کول د بعض معنی په بعض باندې استا مقصود وي وبناء ثاني على الاول او یا د چې الاولنه ته اصل ګرځي د دویم د پاره ورد تار الى سابق او یا د دویم د اول د پاره تب هغه باندې دا کړي فيحتاج الى تامل ونظر دا محتاج تامل او نظر ته نو دی ودی نه پدې غرابت راغله د پکې نه نو بیا پکې غرابت نشته هغه پوښتنه به نه باندې وزري ده نه بل خبره کوي ما ته وګوره وې کله یو تشبیه چې دا قریب مبتذل وي قریب مبتذل معنی دا چې لکه د هر چا ذهن ته دار راځي خو پدې کې یو شرط ولګول شي او پدې کې یو قید ولګول شي دا قید د وجه نه قریب مبتذل چې دا بعید وګرځي دا عام طور باندې چې کله به قید نه وي نو قریب مبتذل وي دا تشبیه خو چې قید پکې ولګول شي شرط پکې ولګول شي جواب یې څه شي
لکه لکه مثال لیکي لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا الا بوجه ليس فيه حياء. او دا بل شی لیکل عظماته مثل النجوم ثواقبا لو لم يكن للثاقبات افول. ویل اولی شعر کو یہ ولم تلقى هذا الوجه شمس نهارنا وی نه دې ملاقات نه کړي دې مخ وی ملاقات نشي کولای یو مخ زمانګ د مخ سره ملاقات نشي کولای د ورځ غسپو د ورځ غستوره د ورځ غس سو نور مگر داسې مخ ته پای کې حیا نه وي. مطلب دا کنه چې لکه زما د محبوب دا مخ زما د ممدوح دا مخ دومره خیستره چې د اسمان د انور د ورځې د انور سره مقابله نشي کولای مگر دسې نه مخ سره مقابله کولای شي چې پای کې حیا نه. نو ګوره دا مخ دا خو لکه قریب مبتذل له او دا مخ تشبیه چې ته د غسر ورکه د انور سره ورکه نو دا قریب مبتذل هر چا ته بدلېږي خو دسې مخ چې پای کې حیا نه وي نو دا په دې کې دغه پیدا کو قید دی پکو کو په دې دلیل ونه دا خاص شو بعید وګرځلو. یا لکه دی وی عظماته مثل النجوم ثواقبا لو لم يكن للثاقبات افول. و زما د ممدود عظم او اراده دا په شان د ستورو دي واښوي. نو اس ګوره د دې کې څه تشبیه دا قریب مبتذل چې د ارادي تشبیه د ستوري سره ورکړل لکه څنګه چې ستوري پړقې دي زما د ما ممدود دا ارادي هم فرقیندري پړقېږي او الګي بغیر قید لګولې وای چې د ستوري چې هغه ډوبېږي نه غروب نه راځي نو ستوري چې نو وای باندې بخامشه خامخا لا راځي غروب په راځي نو دلته چې بغیر د قید ولګو نو بدی باندې دا قریب بعید غریب وګرځیدل واښو دې باندې نو وقد يتصرف في التشبيه القريب المبتذل وکله کله تصرف کولېږي په تشبيه قریب مبتذل کې بما يجعله غريبا نجه د تصرف کوي نه هغه وګر دی غریب ويخرجه عن الابتذال او دا به وګر دی او په سیده ابتذال نه واښو دې باندې کا قولي لکه شعر د متنبي دی متنبي خوای ګنده سو وای دا په شروع بغیر خیر درخه عرب شه د مخلدا لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا الا بوجه ليس فيه حياء. لم تلقى تان نه لیدله یو لم تلقى په معنی د اوس په ویا چې یادا چې تان نه لیدله ملاقات نه کړي دا مخ دا انور دا ورځ د انور سره مگر داسې مخو چې بایګه حیا نه هله لګي دا مخ ته نه تشبیه وګرځول ولا تشبیه مکنیه ده او یادا چې برابر نه دي د انور او د انور دغه سره د ورځې د انور سره مگر هغه مخ چې بایګه حیا نه. فتشبيه الوجه بالشمس مبتذل نو دلګي د تشبیه د مخ د شمس سره دا مبتذل الا ان حديث الحياء مگر دا خبر د حیا چې بګر راغله چې د مخ چې حیا بګ نه وما فيه من الدقه واقع چې بدی کې کم باریکواله او قفاله بګه اخرجه من الابتذال الى الغرابه دا وستل الى الابتذال نه غرابت ته. وقوله لم تلقى وذاوي کنا بده ما د اعتراض نه جواب ده چې لکه ستا پر راي کې غنا ته په مشببه باندې پوښما نه په مشببي باندې پوښما نه په ذاتو شی باندې پوښما پوښوي دا څنګه نه دا لم تلقى چې دا دا په معنی باندې راځي کله تلقى نه مراد تا واغستو تلقى په معنی ابصر ته باندې تا واغستو نو بیا به تشبیه مکنیه وي مطلب دا چې تا نه لیدلې چې تا نه لیدلې تا ملاقات نه شې نه لیدلې دا مخ چې هغه مخ دا دغه سره د ورځې د نور پشان دي دا تشبیه مکنیه ته لګي چې پای کې پټه پټه مشبہ د مشبابي پشان دي او شی صراحتن بګی سنوي او د لم تلقى یا دا په معنا دا قابلت او عارض دوره نو بیا بری کې دا فعل چې د لم تلقى فعل دا به تشبیه نه خبر وکي چې برابر نه دي ها معارض کېدې نشي دا مخ او د ورځ هغه نور واښوي نو وقوله لم تلقى لا لم تلقى کدا ز واخلم د لقيتنا نو بمانه ابصرت فتشبيه مبني غير مصرح نو دلګ بیا تشبيه مبني وي غیر مصرح یعنی واضح بنوي ذکر لان ذکر اقوال المسلم ليس في حياء دا دلالت کوي په باندې چې د ممدود مقترن دا د ډینا ډیر زیات خیستره انور نه ډیر زیات پړقې ډیر زیات خیستره
پوه شو به معنی او دا دلالت کوي په اصل اشراق کې ځان نه تشبیه مبنیه نه وان كان من لقيته او کچر دل لقيته نشي لقيته په معنی د قابلته باندې شي عارضته باندې نو فهو فعل ينبئ عن التشبيه نو بیا دا فعل جنن دی با خبرداري ور کوي د تشبيه نه بیا به معنی د شي اي لم تقابله في الحسن والبهاء چې مقابل نه دی دا مخو د ورځې د انور سره په حسن کې والبهاء او په پړقېدو کې الا بوجه ليس فيها مگر پداس مخ چې پای کې حیا نه لکه پوه شو به معنی نیا پکې تشبیه مکنیه او یا د غفل لم تلقى دا خبر د تشبیه نه ور کوي وقوله او بل شعر چې دا د رشید الدین وطوات دا شعر دی عظماته مثل النجوم ثواقبا لو لم يكن للثاقبات افول عظماته زمادر ممدوح اغا عظمنا دا اغا اراده مثل النجوم پشان د ستوري دي او دا ستوري ثواقب چا پړقیدون کې ال لوامع پړقیدون کې لو لم يكن للثاقبات افول کچرتی نوی لو لم يكن کچرتی نوی د دې ستورو د پاره غروب کېدلو فتشبيه العزم بالنجم مبتذل ويدل لګي دا تشبيه ورکول د عزم د ستوري سره دا تشبيه مبتذل ده یعنی مشهور ده الا ان اشتراط عدم الافول اخرج الغرام مگر دا شرط لګول چې را د ستوري دی بای باندې غروب ناراضي نو دای دا ابتذال نه غرابت تواړه ولا واښوي به معنی ويسمى مثل هذا التشبيه المشروط او دې قسمه تشبيه ته تشبيه مشروط وي لتقييد المشبه اي ځکه چې بده کې مشبه یا قید ذکر کړی شي یا د مشبه به قید ذکر کړی شي او کلیهما یا ادوانو به شرط وجودي و ادمي یا شرط وجودي او ادمي يدل عليه صريح لفظ چې دلالت کوي په شرط باندې صراحت صریح لفظ وسباق الكلام او د کلام هغه وړاندېواله مخکواله هغه پوه شو به معنی ها نن سبق دوه خبرې شوې یو خبره دا شوله چې په تشبیه قریب مبتذل او په تشبیه بعید غریب کې دا تشبیه بلیغ زنده بګي بعید ده ځکه چې دا په پرې کې تفصیل پکې ډیری غرابت پکې ډیری او دویم دا چې کله کله دا قریب مبتذل کې یو قید ولګول شي دا قید د دغه در ابتذال نه بعید ته وړي پوه شوي نه باندې ورواړه